نه دفاع داسې فرض ده لکه دا 5 وخته مونځ چې په تا باندې فرض دی داسې فرض ده. د بیت المقدس په دفاع کې قرباني ورکول داسې فرض دی لکه صحابه کرامو چې د محمد رسول الله سره په بدر او حنین او په احد کې قرباني ورکړې داسې قرباني ته ضرورت لري. دا حقیقت دی، د دې حقیقت نه سترګې پټول نه وي پکار. د بیت المقدس یاده کا، د بیت المقدس مسئله دا د مهماتو د امورو نه ده، دا زمونږ د ایمانیاتو د جملې نه ده. دا تقریر به زما دلته تکراري وي او ما ځان ته هلته پې دوسیه جوړه کړې په همدې الفاظو مې ویلي په لوی مجلس کې چې زه 2 دوسیې جوړونکی یم. یو دوسیه د رب العالمین سره کرام الکاتبین را سره دي هغه به یې لیکي، او دویمه دوسیه د نظام فاسد سره چې هغوی هر څه کوي هغه د هغوی خوښه ده. بیت المقدس موضوع دا زمونږ د ایمانیاتو د جملې نه ده. بیت المقدس کعبة الانبیاء ده. بیت المقدس دا ځای د تولد د انبیاو دی. بیت المقدس ځای د سلطنت د سلیمان علیه السلام دی. بیت اللحم د بیت المقدس په خوا کې ځای د تولد د عیسی علیه السلام دی. عزیر علیه السلام هلته تولد شوی، دانیال علیه السلام هلته جهادونه کړي، محمد رسول الله هلته امام الانبیاء جوړ شوی. محمد رسول الله د هغه ځای نه نص قاطع دی، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دا بیت المقدس دی چې عظیمه معجزه د دې ځای نه واقع ده، او نبی کریم علیه السلام د اسمانونو په سفر باندې تللی دی، او 18 میاشتې بنا په اختلاف د روایتو سره محمد رسول الله او صحابه کرامو بیت المقدس ته مونځ کړی. دا کعبة الانبیاء ده، زمونږ اولنۍ قبله ده. د بیت المقدس نه دفاع داسې فرض ده لکه دا 5 وخته مونځ چې په تا باندې فرض دی داسې فرض ده. د بیت المقدس په دفاع کې قرباني ورکول داسې فرض دی لکه صحابه کرامو چې د محمد رسول الله سره په بدر او حنین او په احد کې قرباني ورکړي داسې قرباني ته ضرورت لري. دا حقیقت دی، د دې حقیقت نه سترګې پټول نه وي پکار. ستا د رسول دشمنان اخلي ستا قبله په لاس کې، ستا د رسول دشمنان اخلي ستا قبله په لاس کې، ویده امته درنه وړي د زړه ټوټه په لاس کې. هغوی دې وژني په بمونو میزایلو باندې، هغوی دې وژني په بمونو میزایلو باندې، ته ورکوه د قیمتي زرو تحفه په لاس کې. خدای ګو که لرې کړمه توره د جهاد له ځانه، خدای ګو که لرې کړمه توره د جهاد له ځانه، څو چې لرم د ژوندانه یوه شیبه په لاس کې. ای د اسلام د حقې لارې د تباه شهیده، ای د اسلام د حقې لارې د تباه شهیده، په افتخار دی وړم تر خاورو جنازه په لاس کې. نعره تکبیر، نعره تکبیر، علماء حق. او دغه دفاع ته چمتوالی پکار دی، لیکن زه چې کوم اهم مقصد ته ستاسو فکر را ګرځوم او توجه مو غواړم هغه دا ده، هر هغه ځمکه چې هغه یو ځل جوګه د تنفیذ د قوانینو قرآني او اسلامي دپاره ګرځېدلې وي، دا په نظر قرآني سره د خپل تقدس نه برخورداره ده. که هغه بیت المقدس وي او که بل مملکت اسلامي وي لکه افغانستان عزیز، دا د خپل تقدس نه برخورداره دی. علما دلته ناست دي، که مسله کې خطا شم ما ته دې ووایي، د دې خپل تقدس دی. نو ساتل د سرحداتو د هغو اوطانو چې هغه په لاس د تابعینو او صحابو فتح شوي وي، دا من فروض الاعیان دي، دا فرض عین دي چې د دې نه به دفاع کولی شي. وصیت چې هر وخت د امام الائمه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب په کلکه شاګردان روزلي او د هر باطل په مقابل کې د یو مضبوط دیوال حیثیت لري. هغه شخصیت شیخ القرآن والحدیث، جامع المعقول والمنقول، مناظر اهل السنه والجماعه، حضرت العلامه ومولانا مفتي محمد نعمان فضل صاحب.